امام نووي رحمت الله تعالی علیه د دې حدیث په تشریح کې په شرح د مسلم کې لیکلي دي وی دا حدیث دلیل دی په دې باندې چې په اعمالو باندې غره کېدل پکار نه دي چې سړی په اعمالو باندې هغه غره شي د بنده لپاره دا پکار ده چې دا ایوازي په اعمالو باندې هغه اعتماد ونه کړي ځکه د انسان د احوال چې دی دا بدلیږي را بدلیږي کله د انسان یو کیفیت او کله بل کیفیت د وجه عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي و د مؤمن صفت دا دی او د مؤمن شان دا دی دا چې دا کوم عمل کوي نو دا په دې نیت باندې کوي چې کېدای شي الله رب العالمین زما دا عمل قبول کړي او ام بتا تمد رب العالمین نه لري چې دا څنګه الله رب العالمین زما دا عمل رد نه کړي دې ته مؤمن وای دا د مؤمن صفت دی نو ټول عمر د پاره په نیکو اعمالو باندې اعتماد نه کوي ځکه د انسان د احوال بدلیږي را بدلیږي تقدیر چې دا بدلیږي را بدلیږي یادا چې ته د خپل جون تیرر تقدیر موافق او د دې حدیث نه دا خبره هم موږ او تاسو تخکارا غو معلومه شوله چې ګناګار کس ته دا پکار ده دا فائدہ د دې حدیث نه معلومه شوه ګناګار انسان ته دا پکار ده چې د الله رب العالمین د رحمت نه امید نشي ولی الله رب العالمین ډیر عظیم ذات دی هغه د انسان توبه قبلوي یو سړی د ظلم کوي یو سړی د قتلونه کوي الله رب العالمین ته په صدق سره توبه واسي موږ الله یې معاف کوي الله د رحمت نه امید کیږي نو هر کله چې اعتبار د اخر خاتمه لره دی نو دا کوشش پکار دی او هغه اسباب اختیارول پکار دي چې د هغې په وجه باندې اخر خاتمه خیسته کیږي نو د الله په توفیق سره به موږ په دننۍ خطبه کې یو درې یا څلور اسباب هغه ذکر کو دغه اسبابونه چې د هغې په وجه باندې د انسان اخر خاتمه خیسته کیږي نو د خیسته خاتمې د اسبابونه اولنې سبب هغه دا دی چې د هغې په وجه باندې د انسان اخره خاتمه ښایسته کیږي د الله سبحانه وتعالی توحید قائمول په مخ د ځمکه باندې او بیا د دې توحید منل او په دې باندې په دنیا کې مضبوط پاتې کېدل د دې په وجه باندې الله رب العالمین د انسان اخره خاتمه هغه ښایسته کوي خو شرط پکې دا دی چې تر مرګه پورې په دې باندې مضبوط ودرېدل او مضبوط پاتې کېدل د دې په وجه باندې الله رب العالمین د انسان اخره خاتمه هغه ښایسته کوي دې ته تاسو سوچ وکړئ نو د دې سړي خاتمه به الله ښایسته کړي یو دویم په قبر کې به دا کس هم چې کوم دی هغه کامیاب شي موږ او تاسو سره د قبر مسله ډېره ګرانه ده دا سړی به په دې قبر کې کامیاب شي حدیث کې راغلی دي په روایت د برا ابن عازب رضی الله عنه باندې چې دا په صحیح بخاری کې دا روایت موجود دی په صحیح سند سره نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم اذا سئل فی القبر مسلمان نه چې کله په قبر کې هغه سوال وشي څه وشي سوال ترې هغه وشي د الله رب العالمین په باره کې د دین په باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ويشهد الله اله الا الله وان محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا مؤمن انسان په دې قبر کې د دې خبرې گواهی وکي چې د الله نه ما سوا بل څوک حقدار د بندګۍ دانشته دی دا گواهی به هغه څوک په دې قبر کې ورکوي مؤمنانو چې د هغې اخره خاتمه هغه الله رب العالمین ښه کړي او په ایمان باندې ورته تمامه کړي دا به د دې کلمې گواهی په قبر کې ورکوي ښه ډاډه به ورکوي فذلك قوله سبحانه وتعالى او په دې باندې دلیل د الله سبحانه وتعالى دا قول دی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة دا په دلیل ده کنه الله سبحانه وتعالى مضبوطي مؤمنان لرا هغه مضبوط قول سره چې هغه د لا اله الا الله کلمه ده څه ده د لا اله الا الله کلمه ده د دې کلمې تکرار چې چا په دنیا کې د زړه نه کړی او دا کلمې اهمیت یې په زړه کې پروت دي نو په قبر کې به دا انسان کامیابیږي څه به کېږي دا انسان به کامیابیږي د خطبې ته چې کله تاسو بیانې تاسو ما بار بار ویلي دي دا داسې دا ګونډ اچول دا صحیح طریقه نه ده صحابه کرام به داسې د تحیت الله په شکل باندې کېناستل متوجه هره خبره به د ځان سره نوټ کوله اوس موږ نه موضوع رانیږي نو زه به تاسو ته څه ویم خو مسلمان صفت داره چې ورته خبرې وشي هغه یې ومې منله
او دا خلکو صفت دا دی چې زړه او د خولې د خبرې فرق هغې ته او بار بار خبرې کوي او د الله پیغمبر پر خبره ډېر سخت رد کړی دی بیا زه وروسته یو موضوع دی باندې بیانوم انشاءالله نو دا قول په الله دلیل دی چې دا مؤمنان الله رب العالمین په دې قبر کې څه کوي الله رب العالمین په دې قبر کې دا مضبوطی په دې کلمې سره دا ډېره عظیمه او بهترینه کلمه ده په دنیوي ژوند کې هم الله رب العالمین دا انسان مضبوطی او په آخرت کې هم الله سبحانه وتعالی دا انسان څه کوي دا انسان الله رب العالمین مضبوطی